دغه په اور سوي د اوسپنې ډانچه چې تاسو ته په نظر راځي دا هغه تاریخي د چاغي غر ماډل چې د نن نه 15 کاله مخکې زموږ د خپل هیواد پاکستان ساينسدانانو شپه ورځ یو کړی و صرف په دې غرض چې د وطن دفاعي صلاحیت دومره مضبوط کی چې ګاونډي ملک چې د نړۍ ټول ملکونه زموږ هیواد ته په کاغذ سترګه کتلو نه مخکې سلسله سوچ کوي. دغه سوچ ته په 28 مای 1993 کې ساينسدان عبدالقدیر خان او د هغه ملګرو عملی جامه واغوستله. پاکستان د نړۍ په مخ د اټمی ملکونو په صف کې خپل پنځه خښي. د اټمی دماکو سره سم ګاونډي هیواد هندستان او سوپر پاور امریکای باندې پرانا ورځ تورې تیارې راخورې شوې. کوشش خو ډېر کړو چې په سناسه طریقه پاکستان د اټمی دماکو کولونه منکي خو اخر هم ناکام شو. دشمن چې کله هم د ناکامۍ سره مخ شي نو هغه بیا په قرار نه کیږي، خپل بدل سل کاله پس مخلي. دغه د چاغي غر ماډل باندې حمله دته اور ورته کول خوري ری کول دا د دشمن غټ چالو چې د دې هواد د اولس په لاسوي کامیاب کو. کار داسې وکړو چې نسیخو سوځیدو او نه کوخه. خو رښتیا خبره داره چې زمونږه دفاعي تنصیبات او حفاظت په هغه لاسو کې دی چې په ډیرو خو طاقتي ملکونو توبې ایستلې دي او خپل هیواد د دغه اغیارونه لکه د خوږ لاس ساتلی دی. خو که چېرته پاتې راغلي دي نو صرف د خپل هیواد د کام مخکې، ځکه چې دوی خپل کام د خپل وجود حصه ګڼي او دغه کمزورۍ نه فایده اغیارو او بې ضمیره مشرانو ډېره ښه پورته کړه کومه چې ستاسو مخکې ده. د دې هیواد اولس د بې ضمیره مشرانو په وینا چې په 9 او 10 مای 2023 کم چې په پیښور کې جوړ د اټمی دماکو یادګار ته اور ورته کړ دا یقینا چې د افسوس مقام و. دشمن په خپل مقصد کې بری بیا موندو او دغه بې ضمیره اولس د افسوس صادر په اوږو واچولو او د بل ناوړي میشن په لور روان شو. د قام د بې ضمیره خلکو نه همدا توقع کېدی شي لاس او خپې کمې د بل غلام شي خیر دی، که ضمیر د بل غلام شي نقصان ډیر دی. زموږ د هیواد حفاظت کوونکي د دشمن هر چال ناکامولو هنر لري، خو د خپل قام د بې ضمیره سره څوک دي چې د دشمن چال کامیابولو کې د ټولو نه مخکې او که بیا ریاست په حرکت کې راځي نو ګیله دا کېږي چې دا وګوره په خپل ولس ظلم او جبر کوي او دغه بې ضمیره خلکو ناوړي کارونه ورته نه ښکاري چې د دشمن د خندې کو. دغه د اټمی دماکو یادګار ته اور چا ورته کړ؟ دا چا وسوځولو؟ مونږ او تاسو څوک یو؟ د دې هیواد ذمہ دار قوم. ډیره د سوچ خبره ده، خو که رښتیا خبره را باندې وکړي نو دغه بې ضمیره وطن دشمن عناصر زموږ د هیواد حفاظت کوونکو ته د ټینګې نه دي او ورانۍ له د قام بچي استعمالوي. زموږ د مشرانو او اتلانو د کارنامو یادګارونه په اور سوځول دا د دې هیواد د دشمن ناکاره چال دی. دا ناکامول د دې هیواد د هر وګړي ذمہواري ده.